بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك. او التشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب. ولسب د دې مخکې موږ دا خبره کړې وه چې تشبيه بیا په اعتبار د چا سره ونیسئ. تشبيه په اعتبار د وجه د تشبيه سره یا به قریبه مبتذله وي یا به څه وي یا به بعیده غریبه وي. نو اوس په دې کې ونیسئ بلیغه کم یوه ده، د قریبه مبتذله بعیده دغه بلیغه ده او که نه د بعیده غریبه سره بلیغه ده. په دې کې کم یو قسم بلیغ دی. نو مصنف علیه رحمت فرمایي چې دا بعیده غریبه نه دا بلیغه ده، سره دا بلیغه ده. ولې؟ ځکه چې په دې کې غرابت دی او د غرابت د وجې نه څه ګرځي مناسب لکه ذهن پکې د مشبه نه مشبه به ته منتقل کېږي، خو غور او فکر غواړي. نو کم شی کې چې طلب وشي مناسب هغه څه وي الذ وي، هغه لذیذ وي مناسب. خورن پوه شي سړی چې یو شی په طلب سره او په کوشش سره او په محنت سره حاصل کړي هغه کې څه وي مناسب هغه خونې پکې خورن پوه شي لذیذ وي مزه وي پکې دا قال ته وي مناسب. والتشبيه البلیغ ما كان من هذا الضرب. تشبيه دا بلیغ مناسب دا چون کې متن دی نو دا صفت ته او صفت خو موصوف غواړي، نو په مقام د قرینه سره مناسب ولا تشبيه موصوف محذوف راوستوخه. والتشبيه البلیغ تشبيه بلیغ ما كان هغه دا ما كان من هذا الضرب چې هغه دی نوعینوي د دې نوعینوي اي من البعيد الغريب يعني د بعید غریب نوي دون القريب المبتذل. مناسب قریب مبتذل باغه هر څوک بوئږي ذهن بکی د مشبانه مشبه به تا بغیر د غور فکر نسکی منتقل کی باغه کی تعامل ته ضرورت غور او فکر نه غواړي مناسب، لہذا هغه کې څه محنت او کوشش نه وي خبران بوئږي هر سړی به بوئږي. لغرابته دا بلیغ ولی دا مناسب دا نوع بلیغ ولی دا لغرابته د وجه د غرابت د دینه مناسب لای لکونه هاذا الضرب غریبا د وجه د کېدو د دې نوعینا چې دا نوع غریبه ده غیر مبتذل او مبتذل نه ده. ولې مناسب لکه ولې ان نیل الشیء زکه چې حصول دی او شی مناسب بعد طلبه رستو د طلبنا لکه ته یو شی په مهنت او کوشش سره حاصل کې الذ دا زیات لذیذ وي دا زیات سوي مناسب لذیذ وي. وموقعه من النفس التف او داغه مناسب او داغه وقوع په نفس کې التف وي. جی راواله پوه شوې طالبه. وانما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا. دلته یو سوال له طالبه، سوال دا دی تا وی چې بعید غریبه لکه د دې غرابت د وجې نه په دې کې څه راځي بلاغت راځي مناسب دا بلیغه ګرځي. الان کې تا په فن اول کې ویل مناسبو چې دا غریب د غریب د وجې نه مناسب تاقید راځي خبر پوه شي لکه د غرابت د وجې نه څه راځي تاقید راځي او تاقید چې دی دا مخل بالفصاحت وي. لکه په یو کلام کې تاقید وي مناسب هغه کلام څه نشي کېدی فصیح نشي کېدی، چې فصیح نشي کېدی نو فصیح نه وي هغه بلیغ نشي کېدی. الان کې ته دلته وایي چې د دې غرابت د وجې نه دا به څه ګرځي مناسب بلیغ ګرځي. او هلته دا په فن اول کې ویل چې غرابت مناسب د وجې نه څه راځي تاقید راځي، یعنی لفظ په خپله معنی باندې دلالت ظاهر لکه دلالت ظاهر نه وي خپله معنی باندې ظاهر الدلالت نه وي مناسب. او دلته ته څه چې د دې غرابت د وجې نه به څه راځي دا لکه دا تشبیه بلیغه ګرځي، د دې غرابت د وجې نه تشبیه څه ګرځي بلیغه ګرځي. نو جواب د دې سره مناسب جواب د دې ادارې یو د مناسب هغه غرابت چې د هغې سبب لطف د معنا او دقت د معنا وي خبران پوه شي. لکه یو خو هغه غرابت ته چې هغه غرابت پیدا شوی وي د لطافت او د دقت د معنا د وجې نه یا ترتیب د بعضو په بعضو باندې د هغې د وجې نه. یو هغه دی چې د هغې سبب فساد د ترکیب وي یا فساد د نظم وي مناسب لکه فساد د چا وي د نظم وي. نو کم چې هغه غرابت چې د هغې سبب او فساد د نظم وي مناسب هغه د فساد د نظم د فساد د وجې نه یا د ترکیب د فساد د وجې نه پیدا شوی مناسب نو هغه چې هغه مخیل بالفصاحت دی خبران پوه شي. او دلته چې دا کوم موږ خبره کوو دا د دې غرابت سبب چې دی هغه څه شی دی مناسب هغه لطافت او دقت باریکي د معنا ده خبران پوه شي. او دا د دې وجې نه څه ګرځي مناسب بلیغه ګرځي. وانما يكون البعيد غريبا وانما يكون البعيد او وبدا بعيد غريبا بليغا حسنا بليغا حسن اذا كان کله چې وي
لکه دا به ښه بلیغه وي اذا کان سببه کله چې سبب د دې لطف المعنا لطافت د معنا وي و دقت د معنا وي او ترتیب بعض المعاني على البعض یا ترتیب د بعض معانی په بعضو باندې وي وبناء ثاني على الاول یا بنا د ثاني وي لکه بنا کول د ثاني وي په اول باندې یا واپس کول د تالي وي لکه واپس کول د تالي وي رد کول د تالي دي کوم چې رستو راغله دا رستو جمله ته سکه مناسب دا رد کې په سابق باندې مخکې باندې فيحتاج الى تامل ونظر نو دغه بنا باندې مناسب لکه په دغه بنا باندې دا محتاج وي چاته تعامل نظر او غور او فکر ته چې غور او فکر ته محتاج وي مناسب بیا خو انتقال د مشبهه مشبابي ته فورا ناراضي خبران بوشي وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا مناسب کله ناکله دا تشبيه چې دا کنه دا تشبيه غریبه مبتذله وي لیکن دا متکلم په دې کې چې ماهر وي دی به یو داسې تصرف وکړي چې دا د دې قریب مبتذل نه چاته وځي مناسب بعید غریب وګرځي بعید غریب وګرځي سو ګرځي غرابت پکې پیدا شي لکه دا ابتذال او دا شهرت چې کم دی خبران پوه شو دا ته ختم شي او هغه سو ګرځي غریب وګرځي سو ګرځي غریب وګرځي نو دا وقد يتصرف في التشبيه القريب کله ناکله تصرف کولی شي في التشبيه القريب بتشبيه قريب کې مناسب قریب مبتذل کې بما داسې تصرف يجعله چې وګرځي دا تشبيه قریبه غریبا غریب وګرځي ويخرجه عن الابتذال لکه او د غرابت نه دغه د ابتذال نه چاته وباسي غرابت ته وباسي خبرم بوشي هغه شهرت پکې ختم شي مناسب او دا غرابت پکې پیدا شي كقوله لك قول المتنبي شاعر لم تلقى هذا الوجه الشمس نهارنا لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا ملاقات نکي نویني لم تلقى ياخذ لقيته هنا په معنا د ابصرته یا دا په معنا د مقابله په معنا د معارضه باندې خبران پوهیږي نو دوه معنی بشي لم تلقى نویني هذا الوجه دا مخ شمس نهارنا زمون د ورځې نور لکه د ممدوح دا مخ چې دی دا زمونږ د ورځې دا کم نور چې دی نه ویني دغه چا لره د ممدوح مخ لره الا بوجه مګر په داسې مخ سره لیس فيه حیا چې نشته دی په هغه کې حیا خبران پوه شو مناسب یا داسې ووایه لم تلقا مقابله نه کوي لم تلقا مقابله نه کوي هذا الوجه د دې مخ د ممدوح مقابله نه کوي شمس نهارنا زمونږ د ورځې کم نور چې دی الا بوجه مګر مقابله کوي او ځان مشابه کوي په داسې مخ سره لیس فيه حیا چې په هغې کې حیا نه وي په داسې مخ سره چې نشته دی په هغې کې حیا مناسب نو ګوره دلته اوس لم تلقه په دوه معنو باندې شو دې پر پوه شوی مناسب اوس دا تشبیه د وجې د شمس سره مناسب دا خو مبتذله ده لکه دا مشهوره ده خلک د تشبیه د مخ ته چا سره ورکوي د شمس سره ورکوي لیکن د چې پکې دا خبره کړې ده لیس فيه حیا نو داسې تصرف یې پکې کړی دی چې دا ابتذال ختم شوی دی دا د دې د وجې نه دا چاته غوښتې ده غرابت پکې پیدا شوی دی مناسب څه پکې پیدا شوی دی غرابت پکې پیدا شوی دی نو دی گویا دا ویل غواړي لکه یو څه د بل څه مقابله نه شي کولی د په مقابله کې نه دي راتلل پکار کنه نو دی دا ویل غواړي چې زما دا ممدوح چې دی د چمک دمک چې دی دا د نور د مخ دا چمک دمک چې دی مناسبو دا د ممدوح د دې مخ نه سیوا دی دا ممدوح دا مخ د هغې نه سیوا دی نو دی نور له راختن نه دي پکار دی خو چې راخیږي که نه د په اصل کې به دکې حیا نشته څه پکې نشته حیا پکې نشته خبران پوه شوې مناسب نو دی دقه وایي اصل کې مقصود زمونږ چې دی هغه دا د مناسب و چې دلته تشبیه د وجه د شمس سره دا خو مبتذله ده مناسب دا مشهوره ده خبران پوه شوې لیکن دلته چې غرابت راغلی دی هغه دې د وجې نه راغلی چې دا ویلي لیس فيه حیا لیس فيه حیا خبران پوه شوې څه پکې راغلی دی غرابت پکې راغلی دی نو گویا چې دا ویل غواړي لکه چې دا زما د ممدوح دا مخه په پړقا کې دا سیوا ده د شمس نه مناسب په پړقا کې خبران پوهېږي دا غرابت پکې په دې وجه باندې راغی فتشبیه الوجه بالشمس نو تشبیه د وجه مناسب د وجه د ممدوح د شمس سره دا خو مبتذل دا مبتذله ده مناسب خبران پوه شئ مشهوره ده الا ان حدیث الحیا مگر خبره ده حیا چې دا وما فيه من الدقه والخفاء او هغه چې په دې کې کم دقت او خفا ده مناسب اخرجه نو دا تشبیه ویستی ده مناسب د ابتذال نه غرابت ته ابتذال نه غرابت ته څنګه ویستی ده مناسب چې دی اوس دا ویل غواړي چې د دعوه کوي دا دعوه کوي مناسب په دې کې
چې زما د ممدوح دا مخ چې دی دا په پړقا کې د نور نه سیوا دی مناسب سره سیوا دی. وقوله لم تلقى ان كان من لقيته دا لم تلقى کچرته دا لقيته نشي مناسب معنا به په معنا د ابصرته په معنا د ابصرته نو فتشبيه مکني غیر مصرح نو تشبيه مکني شي مناسب ضمني تشبيه بشي لکه ضمنن تشبيه بشي او صراحتا تشبيه نشي مناسب ځکه لم تلقى نویني نو په دې کې تاسو ته تشبيه ښکاري تشبيه بکې نشته مناسب لیکن تشبيه ضمني بکې داسې ده چې د ګویا چې دلته دعوه کړې ده چې دا زما د ممدوح دا مخ چې دی مناسب دا د دې نور د زیات پړقېږي خبران پوه شي نو دا دواړه څه دي مناسب په پړقا کې خو دواړه برابر دي لکه پړقا خو دواړه کوي لیکن د ممدوح دا مخ ته په پړقا کې سیوا دی خبران پوه شي نو هغه تشبيه ضمني شو کنه خبران پوه شي ضمنن تشبيه شو صراحتا خو تشبيه نشته ها وان كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته کچرته دا لقيته نشي په معنی دا مقابله او معارضه سره مقابله نه کوي یا ځان مشابه کوي نه مگر مشابه کوي په داسې مخ سره نو بیا مناسب دا د اداتو د تشبيه نه کنه مماثلت او مشابهت او دا د اداتو د تشبيه نه مناسب بیا دلته بدا دلالت کوي په تشبيه باندې صراحتا مناسب صراحتا با خبرن بشي تشبيه مصرحه بشي وإن كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته كشرط دا لقيتنا شي مناسب فمعنى دا قابلته وعارضته باندې فهو فعل دا خو بیا فعل مناسب ينبه دا داسې فعل چې خبرداري ورکوي د تشبيه نه اي لم تقابله د مماثل نه د بحسن او بها کې مقابله نه کوي بحسن او بخایس کې مناسب بها او حسن یو شی الا بوجه مگر په داسې مخسر ليس فيه حياء چې نشته په دې کې حیا وقوله بل مناسب لکه مثال ثاني چې ابتذال به پکې مناسب خود د متکلم پکې داسې تصرف کړی چې د ابتذال نه غرابت ته تشبيه چاته وتی وي د ابتذال نه چاته وتی وي غرابت ته وتی دی رشید الدین وطوات وی شاعر عظماته زما د ممدوح دا ارادي چې دی مناسب مثل النجوم دا پشان د ستورو دي سواقبا ای لوامع په پړقا کې څنګه چې زما دا څنګه چې ستوري پړقېږي د زما د ممدوح د ارادي پړقېږي خبران پوهېږي لو لم يكن للساقبات افول خو یو خبره ده چې کچرته نه وی د دې ستورو لپاره لکه پرېوتل غروب کچرته نه وی د دې ستورو لپاره غروب هغه په هغې غروب راځي زما د ممدوح په عظماتو باندې څه نه راځي هغه پرېوځي نه خبران پوهېږي نو ګوره مناسب دلته چې دی تشبيه د عزم د نجم سره لکه تشبيه د عزم د نجم سره د ارادې د ستورو سره ورکول کېږي دا خو مشهوره ده لیکن لو لم يكن للثاقبات افول دای چې ویلي مناسب په دې سره دا د ابتذال نه غرابت ته وتی دا د ابتذال نه چاته وتی دا نو فتشبيه العزم بالنجم مبتذل تشبيه د عزم مناسب د ارادې بالنجم د ستوري سره دا خو مبتذل ده مشهوره ده الا ان اشتراط عدم الافول مگر دا شرط لګول د عدم الافول لکه شرط د عدم افول لګول کچرته نوې د دې لپاره غروب لکه د دې لپاره پرېوتل نوې اخرجه الى الغرابه نو دې شرط چې دی مناسب دا د غرابت د ابتذال نه غرابت ته وستا ويسمى مثل هذا التشبيه المشروط مسمى کول شي مناسب په مثل د دې تشبيه باندې داسې تشبيه چې کوم ځای مناسب هغه د تشبيه مشروط ویل کیږي خبران پوهیږي تشبيه څه ته ویل کیږي تشبيه مشروط وته ویل کیږي مناسب لتقييد المشبه ذکر چې مشبه مقید وي یا مشبه به یا دواړه مقید وي بشرط وجودي وعدمي او عدمي واو بمعنى او کوي په شرط وجودي سره مناسب الګه دا مشبه یا مشبه به یا دواړه په دوی دا مقید وي په شرط وجودي سره یا په عدمي سره خبران پوهیږي پوه مناسب الګه ليس فيه حياء ليس فيه ليس او لا یا دې سوال لم يكن للثاقبات افول دا شرط عدمي دی کنه شرط عدمي دی مناسب خبران پوهیږي او يدل عليه چې دلالت کوي په دغه شرط باندې صريح اللفظ صراحتا دا لفظ په دلالت صریح لفظ په دلالت کوي او وسباق الكلام لکه یو سیاق ته آخر الكلام ته یو سباق ته اول الكلام ته اول کلام په دلالت کوي خبران پوهیږي او لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا د نفي نمخ کې مناسب لکه د الا نمخ کې نفي وي الا نمخ کې نفي وي نو الا نرستو بسوي اثبات وي د الا نمخ کې اثبات وي الا نبسوي سبب مناسب
الا نمخ کې اثبات وي الا نرستو بسوي نفي وي الا نمخ کې نفي وي الا نرستو بسوي لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا نفي ده الا بوجه ليس فيه حياء اثبات شو خبران بوشوي خا ونسب عظماته مثل النجوم ثواقبا ده څه اثبات لو لم يكن دلته خو بخبل صراحه نفي لګنه لو لم يكن شرط عدمي شو کنه شرط عدمي شو وای کنه یار وباعتبار أي والتشبيه باعتبار عاداته مناسب د دې زبور التشبيه تقسیم او په اعتبار د وجه تشبيه سره وز د دې مناسب تقسیم د تشبيه د کې په اعتبار د عاداتو د تشبيه سره نو د وی مناسب او تشبيه باعتبار عاداته تشبيه په اعتبار د عاداتو د تشبيه سره اما مؤکد د تشبيه با یا مؤکد وي یا بسوي مناسب یا با مرسل وي مؤکد دې ته ویل کې مناسب او ما حذفت عاداته چې عادات د تشبيه کې حذف شوی وي لکه عادات د تشبيه کې سوي حذف وي دوی ته تشبيه مؤکد ویل کی لکه زید اسد نو دلته زید کله اسد کنه مناسب نو دا کاف حرف لکه حرف تشبيه ده کنه عادات تشبيه ده مناسب دا عادات د تشبيه نه ده نو دات حذف شوی ده او دې ته مؤکد ویل کی ځکه چې دلته دعوه د عینیت کړه شوی وي دعوه چا کړی شوی وي عینیت کړی شوی وي چې دا مشبہ بعینه مشبہ به زید اسد لکه زید اسد زید اسد ده په شان د اسد نه ده زید اسد ده دلته دعوه د عینیت کړی شوی ده نو د دې عینیت د وجه نه بده کې سره غلې تاکید راغلی کویږي مؤکد او ته په اعتبار سره وهو ما حذفت عاداته تشبيه مؤکد هغه ته ویل کېږي مناسب هو دا مؤکد ما هغه دا حذفت عاداته چې حذف کړی شوی عادات دا مطلب نه مناسب چې لکه لاول وی او بیا دې حذف کړی شي ترکت بالکلیه ابتداء مناسب بالکلیه پر خو دا شوی نه زید اسد نو مثل قوله تعالى بمثل قول الله تبارك وتعالى وهي تمر مر السحاب لکه دا وهي تمر دا غرونه چې دي دا په ورځ د قیامت باندې تمر دا بزي مر السحاب مر السحاب اي مثل مر السحاب پشان د تلو د وریزو دا وریزي څنګه رواني وي کنه د څه دا غرونه روان وي لکه وتر الجبال تحسبها تبيني دا غرونه تحسبها تب ګمان کې بدی باندې جامده چې دا ولړلی وهي تمر مر السحاب او حال لا چې دا روان وي لکه څنګه چې وریزي روان وي خبران پوهیږي نو دلته دا تمر مر السحاب دی دلته مثل دا عادات د تشبيه نه دی نو دلته هغه مثل هغه څه دی مناسبه حذف ته کنه وای یاره وهي تمر مر السحاب او دا غرونه بزي په ورځ د قیامت باندې پشان د تلو د سواریزو اي مثل مر السحاب ومنه د مؤکدنا مناسب د دې تشبيه مؤکد نه یو قسم دا دی چې تا حرف عدد د تشبيه هغه حذف کې او بیا د دې مشبہ به اضافت مشبہ ته وکي چاته وکي د دې مشبہ دغه مشبہ به راوخلې او د دې اضافه چاته وکي مشبہ ته وکي نو دا هم یو قسم د تشبيه مؤکد دی دا هم یو قسم د چا د تشبيه مؤکد دی ومنه اي من المؤکد د مؤکد نمونه ما یو قسم هغه د اضيف المشبہ به چې اضافت کړل شوی د مشبہ به الى المشبہ مشبہ بعد حذف الاداه رستو د حذف کولو د اداتنا اداتو د حذف کولو رستو مناسب ته مشبہ به اضافت مشبہ ته وکي لکه اللجين الماء تاسو ویلو کنه الماء كاللجين نو اللجين الماء کې اصل کې دی الماء كاللجين نو دا کاف حرف عادات ته عادات د تشبيه دی دا عادت د تشبيه نه مناسب نو دا حذف کړل دا بیا د اللجين مشبہ به راغسته الماء ته اضافت کړل نحو نحو لك دا شعر مناسب لم يعرف قائله لك يعرف قائله د دې قائل نه معلوم والريح تعبث بالغصون دا هوا لبكي بالغصون هوا لبكي د سانګو سره خبران پوهیږي مناسب وقد جرى تحقیق سره ظاهر شوی دی ذهب الاصيل اصيل مناسب هغه وخت ولې کېږي د مازیګر نه د ماخام پورې دا کوم وخت وي دې ته اصيل ویل کېږي خبران پوهیږي ذهب خو پیژنې ذهب د سرو زرو ته وي خبران پوه شئ نو دلته موږ د څه معنی وکړو مناسب وقد جرى وتحقیق سره ظاهر شوی دی ذهب الاصيل د مازیګر د نمر زیړواله د مازیګر د نور زیړواله دا ظاهر شوی دی علی لجین الماء په هغه اوبو باندې چې هغه اوبه په شان د چا دي د سپینو ضروري په صفای کې لګه هغه اوبو باندې هغه نور ظاهر شوی دی چې هغه اوبه په شان د چا دي د سپینو ضروري دې کې اصل کې اختلاف دی مناسب دا یو ترجمه به د امام علامه زوزنی صاحب د موافق کو یو ترجمه به خلخالی صاحب
بل ترجمه د صاحب د یعنی د دې تفتزانی صاحب موافق کو ها دا کوم اولنۍ ترجمه چې ما وکړه دا ترجمه د چا ده د علامه تفتزانی صاحب ترجمه ده ها هغه وایي چې والريح تعبث بالغصون هوا چې د لبي کې د سانګو سره وقد جرى او تحقیق سره ظاهر شوی دی ذهب الاصيل د مازیګر د وخت د مازیګر د نمر زیړواله على لجين الماء بهغه ابو باندې لکه على لجين الماء ترجمه چې کوم کنه مناسب نو دا ترجمه د الماء كاللجين کوم خبرم پوهیږي دلته اصل کې د الماء كاللجين نو الماء مشبه اللجين مشبه به کب حرف تشبیه حرف تشبیه اضافه شوی دی لجين اضافت مشبه دا مضاف ګرځول شوی دی هغه مشبه ته اضافت کړی شوی دی نو هغه ترجمه زه هغه کوم خا د اصل هغه پوه شو منسم نو راځي په دې کتاب کې والريح تعبث بالغصون هوا لبي کې د چا سره منسب دا څنګه لبي کې منسب لبي دی وایي منسب ای تمیلها الى الاطراف والجوانب مایل کوي یو طرف ته بل طرف ته منسب یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي وقد جرى په تحقیق سره جرى دلته په معنا د ظاهر سره ظاهر شوی دی ذهب الاصيل لکه د مازیګر وخت سره صحیح منسب خو د مازیګر د وخت هغه د نمر زیړواله سرم زړوي کوم او دا مازیګر دا وخت هم زړوي هو الوقت بعد العصر الى المغرب دا اصل مناسب دا هغه وخت دا تفسیر د اصل کې ها تفسیر د اصل کې هو الوقت بعد العصر دا هغه وخت وي مناسب چې ورسره د مازیګر نوي یعنی د مازیګر نه الى المغرب د چا پورې مخام يعد من الاوقات الطيبه دا د خا اوقات مناسب شمار لګي دا بهترین اوقات دي په دې کې دا هوا او مناسب دا ارسبه کې معتدل وي خبران پوهیږي دا ډیر بهترین په دې کې لہذا چکر مکر له بدی ټیم کې که سهارې پشان د سهار باندې پشان د چا باندې ونیسه دې ټیمونو کې سبقونه ویل نه دي پکار خبران پوهېږي مناسب دې ذهن پرېس کول پکار دا اوقات طیبو کې حسابېږي پشان د سهار باندې مناسب ویوصف بالسفرة دا موصوف کولی شي په چا سره په زیړوالي سره لکه دا هغه وخت د لمر دغه وخت زیړ وي که نه مناسب د لمر هغه زیړوالی پرېوځي په دغه وخت کې د لمر هغه زیړوالی وي كقوله شعر مناسب ويوصف بالسفرة دي دبارة شعر راوړي چې دا موصوف کولی شي په چا سره زیړوالي سره نو دی وایي ورب نهار للفراق او ډېر کله د هغه ورځې د فراق مناسب واصله او د دې هغه مازیګر یا د دې هغه مناسب مازیګر به ورته وایو ښه د دې هغه مازیګری چې دی مناسب ووجه او زما مخ چې دی کلاله نه هما کلاله نه هما د دې دواړو دا رنګ چې دی متناسب څه دي یو شان لکه د ورځې د فراق د مازیګري او زما د مخ رنګ چې دی هغه دواړه څه دي لکه د فراق د وجې نه چې مخ رنګ څنګه وي زیړې که نو دی ثابت کړو چې د اصیل رنګ هم سره مناسب نه موصوف کولی شي په چا سره فذهب الاصیل نو ذهب الاصیل مناسب ذهب الاصیل څه مطلب دی سفرته لکه د هغې هغه زیړوالی وشعاع الشمس فيه د شمس هغه رڼاګانې او شعاګانې په دې کې على لجين الماء على لجين الماء اي ماء هغه اوبو کاللجين چې هغه پشان د چا دي لکه پشان د چا دي مناسب سپینو زري ای الفضه لجين تفسیر د تکړه مناسب چې هغه پشان د سپینو زري دي په صفائی په صفای کې صافي دي مناسب والبياض یا پسپینوالي کې فهذا تشبيه مؤكد دام تشبيه مؤكد دا ومن الناس من لم يميز بين لجين الماء ولجينه مناسب بعض خلکو باندې په خلخالي باندې او په زوزني سه باندې علامه خلخالي او علامه زوزني سه باندې رد کوي دوی د دې متن تشریح کړی دا کنه دوی دا تلخیص تشریح کړی دا نو په دغه ځای کې چې کوم تشریح کړی دا کنه د باغی باندې رد کوي چې دا تشریح تاسو هیڅ نه ده نو مؤمن الناس بعض د خلکو نه هغه دي لم يميز شاغوي تمیز نه کړي لکه فرق نه کړي بین لجين الكلام په مین د خایسته کلام کې حسین کلام کې ولجینه او قبیح کلام کې هغوی د قبیح او حسین کلام کې فرق نه کړی ولم يعرف هجانه من هجینه او د عالی کلام دا او د اوچت کلام داغه پېشانی نه کړی د چانه مناسب د ردی کلام نه حتی ذهب بعضهم لکه بعضی تلی دي چاته تلی دي هغه څوک دی خلخالي صاحب دی هغه وایي چې دا لجین چې دی که نه مناسب هغه وایي دا لجین اصل کې دا لجین دی دا لجین نه دی دا لجین دی او دا لجین هغه پاڼو ته ویل کېږي چې هغه د ونې نه راغورځېږي مناسب پوه شوې هغه پاڼو ته ویل کېږي چې هغه د چا نه ونو نه راغورځېږي نو فذهب الاصیل نو ګوره مناسب نو دلته به دا ذهب الاصیل ها
دلته څه شو دا لجین څه شو منصب لکه على لجین المائي دا لجین باندې شي على لجین المائي دا لجین هغه پاڼو ته ویل کېږي دا ونه راغورځي نو دلته به دې کار وشي منصب د اوبو تشبیه د هغه پاڼو سره ورکړي ده د هغه په مذهب په بنا هغه موافق منصب د اوبو تشبیه د ورکړي ده د هغه پاڼو سره چې هغه راغورځېدلي او په اوبو په سطحه باندې پرتې وي خبران پوهېږي نو د هغه ترجمې ته وکړئ والریح تعبث بالغصون حواله به کوي د پاڼو سره د څانګو سره وقد جرا او تحقیق سره ظاهر شوی دی ذهب الاصیل هغه انمر لکه هغه زیړوالی د انمر د مازدیګر على لجین الماء په هغه اوبو باندې چې هغه اوبه په شان د هغه پاڼو دي چې هغه پاڼې راغورځېدلې وي په سطح د چا باندې اوبو باندې خبران پوه شئ دا د هغه موافق ترجمه شوه حتی ذهب بعضهم چې بعضې ذهاب کړی دی دی به پیرت کوي منصب چې دا خبره د ده خبره ټیکه نه ده ځکه د دې تشبیه څه فایده نشته منصب د دې تشبیه بالکل څه فایده نشته خبران پوه شئ لکه بېکاره ده څه ده بېکاره ده څه فایده نشته د اوبو تشبیه د هغه پاڼو سره ورکړه کومې چې د ونو نه راغورځېدلې او په سطحه د اوبو باندې پرتې وي دا خو څه بېکاره غوندې تشبیه ده حتی ذهب بعضهم تر دې چې ذهاب کړی دی بعضو خلخالي صاحب دی الی ان اللجین دا لجین چې دی منصب انما هو بفتح اللام دا په فتحې د لام سره دی وکسر الجیم او په کسرې د لام سره دی یعنی لجین دی ښه لجین یعنی الورق الذي هغه پاڼې منصب یسقط من الشجر چې راغورځېږي د ونې نه وقد شبه به او تشبیه ورکړی شوی د دغې پاڼو سره منصب وجه الماء د سطحې د اوبو وقد شبه به وجه الماء تشبیه ورکړی شوی د دغې پاڼو سره منصب وجه الماء د سطحې د اوبو ها وبعضهم او زوزنی صاحب منصب بعضی چې دی هغه وایي چې هلته اوس هغه په لجین کې اختلاف کړی هغه وایي چې لجین نه دی لجین دی دی ورسره دلته په اصیل کې اختلاف کوي د اصیل چاته وایي د اصیل هغې تفتزاني صاحب وایي چې اصیل هغه مازدیګر ته وایي لکه د مازدیګر نه ماښام دغې وخت اصیل وایي او دی وایي چې د اصیل نه د اصیل اصل کې هغې ونې ته وایي چې د هغې لپاره هغه تنه وي تنې والا ونې وي خبران پوه شو خبران پوهېږئ منصب او دا ذهب الاصیل نو دا ذهب به بیا څه مطلب شي لکه اصیل خو ونه شوه تنې والا او زیلې والا ونه شوه خو دا ذهب څه مطلب شو نو ذهب هغه پاڼې به شي کم چې په موسم خزان کې هغه د یخ په موسم کې منصب د ونو نه راغورځېږي زیړې چې راغورځېږي او بیا په اوبو باندې لګي وبعضهم او بعض چې د زوزنی صاحب چې د منصب هغه الی ان الاصیل هغه ذهاب کړی دی خبرې ته چې د اصیل هو شجر الذي له اصل وعرق چې د هغې لپاره جړ لوي منصب وذهبه او ذهب د دې وذهبه او د دې ونې دا ذهب د دې څه مطلب دی منصب ورقه الذي هغه پاڼې منصب اصفر چې هغه زیړې شوي وي ببرد الخریف د هغه یخ دا چا نه د خزان د وجې نه وسقط منه او دا راغورځېدلې وي على وجه الماء په سطح د چا باندې اوبو باندې خبران پوه شئ نو وقد جرا او ظاهري شوي دي ذهب الاصیل لکه ظاهري شوي دي ذهب الاصیل هغه پاڼې لکه هغه پاڼې د هغې ونې منصب چې د هغې لپاره تنه وي او هغه پاڼې راغورځېدلې وي د موسم خزان د چا د وجې نه لکه زیړې شوي وي د موسم خزان د وجې نه منصب هغه راغورځېدلي او په چا باندې په اوبو باندې په سطحه د اوبو باندې پرتې وي دا داسې دي منصب لکه وایي دا على لجین الماء وایي که نه دا په شان دغه اوبو دي چې هغه اوبه په شان لکه ظاهري شوي دي ذهب الاصیل هغه پاڼې د هغه ونې چې هغه تنهداره وي لکه هغه ونه چې هغه تنهداره وي هغه ظاهري شوي دي على لجین الماء په هغه اوبو باندې چې هغه اوبه په شان د سپینو زرو په صفایه دا کې نو دلته بیا مې اعتراض دی چې لکه ذهب الاصیل لکه د دې د اختصاص چې دی که نه منصب لکه هغه پاڼې چې د ونې نه راغورځېږي او زیړې شوي وي په موسم خزان کې راغورځېږي دا صرف د هغې نه راغورځېږي چې د هغې لپاره تنه وي که د هرې نه راغورځېږي هرې نه راغورځېږي د دې اختصاص څه فایده نشته دا خبره دې ټیکه نه ده د بیا داسې تېر شوی دی منصب دی وایي چې لکه جوابات ظاهر دي یا سړی به پوهېږي لحاظه خپل سطح موافق که نه نو د حاشیې کې بیا جوابونه ورکړلي هغه حاشیې ته بیا ویم ښه وبعضهم بعضې چې دی منصب هغه زوزني صاحب دی درې وانو موافق ترجمه زده کړه که نه بعضې چې دی منصب زوزني صاحب دی هغه دې خبرې ته ذهاب کړی دی چې اصیل هو الشجر الذي له اصل وعرق وذهبه ورقه الذي هغه د
ذهب د دې مناسب هغه پاڼې دي اصفر چې هغه زړې شوي ببرد الخریف لکه د هغه یخ د خزان د وجې نه وسقط منه او راغورځېدلې وي على وجه الماء په سطحه د اوبو باندې او فساد هذین الوجهین غني عن البيان او فساد د دې دوه وجه لکه وجهین او وهمین وهم وته شوی فساد د دې دوه وجهین دا غني به پر لکه غني عن البيان د دې بیان کولو ته ضرورت نشته هغه ظاهر دی مناسب خلاص دغه حاشیه د غني معنی 20 نمبر حاشیه وقول مناسب أما الأول هرش أول مناسب فلا معنى فلأنه لا معنى لتشبيه وجه الماء بمطلق الورق الساقط من الشجر لكن دي اسم معنى نشته بفائدة ده تمام وين كان مناسب التشبيه ده شامل مناسب ده سطح ده وبو تشبيه وركول لشا سر مناسب شو ورك شو لکه دا هغه پاڼو سره چې هغه د سره ونه راغورځي د دې خو هیڅ معنی نشته مناسب دا تشبیه خو بالکل بیکاره او بې فایدې ده بیکاره او بې فایده ده و اما الثاني هر چې ثاني نه مناسب دا وجه ثاني کوم چې زوزنی قول کړی دی وایي مناسب لانه لا اختصاص مناسب للورق المصفر ببرد الخريف بالشجر الذي له اصل وعروق لکه دا هغه پاڼه چې هغه پاڼې څه شوي وي زړې شوي مناسب د دې اختصاص د چا سره نشته دا اتنی والونه سره خود خاص نه مناسب لکه دا هغه سره دا هغه اختصاص ته نشته کنه او اما مرسل او مرسل یا به مرسل وی تشبیه بیا مؤکد وی یا به مرسل وی عطف علی اما مؤکد دا عطف ته په اما مؤکد باندې وهو دا تشبیه مرسل چاته ویل کی وهو دا مرسل بخلاف دا هغه تشبیه د مرسل چې په خلاف دا چاوي مناسب د مؤکد وی چې په خلاف د مؤکد وی نو په هغه کې تعریف سو مناسب چې عزف کړی شوی او دلته سوي مناسب چې ذکر کړی شوی زید کالاسد تشبیه مرسله ها ای ما ذکر عاداته چې ذکر شوی عادات داغه لفظا یا تقدیرا خبرون پوه اول ته بالکل نسیم منسیاوي فصار مرسلا دا وګرځي د خالی لکه دې ته مرسل ځکه وای مرسل معنی خالی پر خودل شوی خالی نو دا خالی وګرځي دا من التاکید دا هغه تاکید نه کم تاکید چې حاصلېږي من حذف الادات د حذف کولو د عاداتونه دا ما وایي چې حذف د عادات وګي نو تاکید راځي کنه مناسب نو کله چې د ذکر د عادات وګو نو دا خالی وګرځي د هغه تاکید نه مناسب کم تاکید چې حاصلېږي د حذف کولو د عاداتونه المشعر بحذف او دقه د حذف د تاکید چې توګي عاداتو د تشبیه وکي دا په اعتبار د ظاهر سره دا خبرداري ورکي په دې خبره باندې چې دا مشبہ به عین مشبہ عین مشبہ به دي دا مشبہ عین مشبہ به دي كما مر من الامثله المذكوره فيها لکه څنګه چې تیر شوی د هغه مثالونه کم چې مخکې ذکر شو مناسب چې باغې کې عادت تشبیه سو مناسب ذکر مناسب لکه د دې مثال نه مخکې ذکر شو کنه دومره عادت تشبیه تیر شوی د مناسب چې سبق ذکر لکه دومره مثال نه ذکر شوی ډېر شی مثال نه مناسب راواړو شاته چې باغې عادت تشبیه ذکر وس ګوره مناسب كالشمس بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة او خبران بوئیږي او د تشبیه د وجه د دغه سره ورکه وای یو مثال به تاسو ته نه كمثل الحمار يحمل اسفارا مناسب ډیر شی دي دغه سی وای هي مناسب والتشبيه باعتبار الغرض دلته اوس مناسب تشبیه په اعتبار د غرض سره مناسب یا به تشبیه مقبوله بل تقسیم کوي تشبیه په اعتبار د غرض سره یا به تشبیه مقبوله وي یا به غیر مقبوله وي تشبیه به یا مقبوله وي یا به غیر مقبوله وي تشبیه مقبوله دي ته وایي چې هغه د غرض پوره فائدہ ورکوي د غرض فائدہ ورکوي مناسب د غرض څه ورکوي د غرض فائدہ ورکوي مناسب لکه چې هغه پوره وي په افاده د غرض کې وافي چې پوره وي په افاده د غرض کې په فائدې ورکول د غرض کې خبران پوه شوي والتشبیه باعتبار الغرض تشبیه په اعتبار د غرض سره یا به مقبوله وي نو مقبوله چاته وي هو الوافي دا هغه تشبیه ته ویل کېږي چې هغه پوره وي بافادتي اي افاده الغرض په فائدې ورکولو د غرض کې لکه کای یکون المشبه به اعرف شيء افاده د غرض مناسب لکه غرض بیان حال له مقصود د تشبیه نه بیان لکه غرض د تشبیه نه بیان حال له د حال بیانول دي نو په دغه صورت کې ضروری دی چې دا مشبہ به به اعرف او شروي په وجه د تشبیه کې قانون پوه ویګه مناسب مونږ بیان حال لپاره څه مثال ویلو ته د تشبیه حال بیان کې شاته راوړی یار غرض راوړی غرض
د دې بل منصب د نور انوار روان دی زما خیال دی دا به زموږ نه پاتې کېږي دا غرض راوړی غرض کم ځای دی دا شی